زه یم خالد غني خان ستاسو کوربه او دا ټیم زه گورنر هاوس کې موجود نن د درېم ورځ ده د اختر گورنر صاحب چې کوم دی ماشومانو فیملی دپاره چې کوم دی گورنر هاوس کې وکړی دا ټیم ډېر ماشومان دلته موجود دي او مونږ دغه کوو چې دوی سره لږ ډېر څه خبرې مو کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. غواړي دا پېښور خلک او دا قریبي مرج ایریا چې کوم دي د دې خویندې میندې زموږ دا بچي دوی ته داسې ښه سهولت نه و نو ما دا ضروري وګڼله چې درېیمه ورځ باندې موږ د دې پېښور بچي خویندې میندې دلته راوغواړو چې کوم سهولتونه دي دا وله ورکړو. لیکن دوی ما کې یو دا احساس هم پیدا کړ چې په پېښور کې داسې پارک یو داسې ځای نشته چې په هغې کې داسې جولی داسې بیلي پکې داسې ځای ده پکې څنګه چې بین الاقوامي دنیا کې نو انشاءالله تعالی نگران وزیر اعلی صاحب اعظم خان صاحب سره کابینټ سره به زه اختر د پس یو میټینګ کوم او زه دا ورته وایم چې موږ به یو ښه ایریا کې چې ایزي اکسس شي یو 400 کداله ځمکه یې کویر کړو او هغه ځمکه باندې موږ یو بین الاقوامي پار جوړ کړو او دې باندې به چاردیوالي ولګو راتلونکي حکومت ته بیا واله کړو چې دې باندې تاسو د پېښور بچو له دا کار وکړئ. جی بالکل دا خو ډېره ښه خبره ده چې مطلب گورنر صاحب داسې دغه وکړلو پروګرام وکړو په بیا یې په گورنر هاوس کې وکړلو نو دا مطلب ډېره د خوشحالۍ خبره ده او بیا دلته چې کوم دی د څونه فیملیز راځي ماشومان راځي هغوی دپاره هم مطلب ډېره خوشحالي میلاویږي داسې پروګرامونو له راتلل. بل مین خبره دا ده چې په داسې دي کې پروګرام کول که نه دا مطلب ډېره غټه خبرې او زه گورنر صاحب ته چې کوم دی د هغه ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغه داسې په گورنر هاوس کې چې کوم دی داسې یو ایونټ وکړلو چې هغې ته مطلب ټول فیملی رالو او بیا چې پکې کوم دی مختلف کمیډین داسې میجک والا داسې نور بالو چې کوم دی هغوی راله زه خپله چارلی چپټن هم انوایټ شوم دلته نو ډېر خوشحالي محسوسوم او چې کوم دی دا ډېر ښه دی دغه رنګ چې پېښور کې ایونټس کېږي نو ښه خبره بالکل زه ډېر زیات خوشحاله یم چې زه گورنر هاوس ته چې کوم دی انوایټ شوم او د ایونټ یې راوغوښتم دا زما دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده.